شریکولی شي هغه په مشرق صبح آج جنگ एक्सप्रेस नई बात औसाफ नवाई वक्त कायद जिहाद जिद्दत वहदत अवाम उन्नास सुरखाब पुख्तून पोस्ट 409 न्यूज़ अखबार खैबर अखबार शहर आइन दी न्यूज़ नेशन डॉन और फ्रंटियर पोस्ट के पखपल खपल अंदाज मौजूद दي په دا سرلیکونو کې یو اهم سرلیک په دې ډول دی: په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو سخته تباهي. د سیلاب په نتیجه کې 3 کروڑه خلک بې کوره شوي دي. ګڼ شمېر کلي په اوبو او سیلاب کې لاهو شوي دي. د زرو پورې کسان حق رسېدلي دي. په حالاتو قابو موندل ګران دي. نړۍ ته د امداد او مرستې کولو د اپیل فیصله. خیبر پختونخوا کې 9 ضلعې آفت ځپلې ګرځولې شوي دي. تعلیمي ادارې بند. لکي مروت، ډیر اسماعیل خان، کاغان او سوات کې زرګونه کورونه تباه. نور 14 کسان د سیلاب چپو لوګړي دي. تیمرګره کې سکول، کالج او سلاټر هاوس ډوب شوي دي. کالام کې سیلګر گیر شوي دي. سیلاب انساني المیه ګرځولې شوې ده. د خوراک څښاک قلت دی. نړۍ دې زموږ مرسته وکړي. د وفاقي حکومت اپیل. یو بل سرلیک داسې دی: وزیر اعظم شهباز شریف د لندن خپله دوره منسوخ کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ملک کې د سیلاب صورتحال په وجه دغه دوره منسوخ کړه. نن به وزیر اعظم د سیلاب ځپلو علاقو دوره کوي. یو بل سرلیک داسې دی: د فوزي قیادت د سیلاب متاثرینو د مرستې جاري ساتلو عزم. د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا په صدارت کې د کور کمانډرانو کانفرنس. د فوز د سرلښکر خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امدادي کاروایو جاري ساتلو هدایت. یو بل سرلیک داسې دی: د سعودي عرب لخوا پاکستان کې د $1 ارب سرمایه کاری. د سیلاب متاثرینو د امداد کولو اعلان. د سعودي عرب فرمانروا شاه سلمان بن عبدالعزیز سعودي واکمنو ته د پاکستان د معیشت سپورټ کولو هدایت کړی دی. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری او سعودي همسیال ترمنځ د رابطې کولو نه وروسته شاه سلمان فرمان جاری کړی دی. د پاکستان او سعودي عرب د خارجه وزیرانو د دوه اړخیزه تعلقاتو په وده خبرې اترې. بلاول بټو د سعودي خپل هم منصب پاکستان کې د سیلاب د تباهۍ نه خبر کړی دی. یو بل سرلیک داسې دی: وفاقي حکومت د سیلاب صورتحال قومي ایمرجنسي ګرځولې ده. صوبه سند، بلوچستان او د ملک نورو سیمو کې سیلابونو سخت زیان رسولی دی. سیلاب ځپلي به یوازې پرې نه ښودلی شي. د اطلاعاتو د وفاقي وزیرې مریم اورنګزیب وینا. یو بل سرلیک داسې دی: د نړیوالو تنظیمونو د سیلاب ځپلو دپاره د $50 کروړه د امداد کولو اعلان. ورلډ بینک به $15 کروړه، WFP به $11 کروړه، ایشیایي بینک به 2 کروړه او UK ایډ به 3 کروړه 80 لکه پونډه ورکوي. حکومت ټول وسایل او وسیلې د سیلاب ځپلو د مرستې دپاره په کار راولي. د عالمي او نړیوال تنظیمونو د مرستې هرکلی کوو. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا. یو بل سرلیک داسې دی: سوات موټروی د لینډ سلایډنګ په وجه 8 غنټې بند. پلی شاکوټ سره نږدې په موټروی د نږدې غر نه ګټ راپروتی و. عملي ملبه لرې کړې ده او اوس ټرافیک بحال شوی دی. یو بل سرلیک داسې دی:
د قومي سلامتیا د ادارو خلاف د منفي مهم یو بل ملزم گرفتار. ایف آئی اے سائبر کرائمز رپورټینګ سنټر کراچۍ کې ملزم جنید نیولې دی. ملزم د غربي ضلع نه گرفتار کړی شوی دی او فون یې هم برآمد شوی دی. یو بل سرلیک داسې دی: د سختو بارانونو په وجه هیروک ریلوے سټیشن سره نږدې پل مات شوی دی. د کوټې لپاره ټرین اپریشن ځنډولی شوی دی. د پل په بحالۍ کې یوه میاشت پورې موده لګیدی شي. دا پل د کراچۍ او لاهور نه کوټې ته د تګ راتګ یوازینۍ لاره وه.